السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. دغه محترم ورور پوښتنه کوي چې آیا استعاره څه ته ویل شي او د استعارې څو قسمونه دي. نو محترم وروره، استعاره اصل کې په لغت کې طلب العاریه یعنی عاریت باندې یو شی اخیستل، دې ته په لغت کې استعاره معنا ده. او په اصطلاح کې د استعارې معنا د تشبیه الشیء بشیء بدون ذکر حرف التشبیه، یعنی حروف تشبیه د ذکر کولو بغیر یو شی د بل یو شی سره تشبیه ورکول، دا استعاره ده. بیا دغه استعاره په څلور قسمه باندې ده. نمبر 1 استعاره حقیقیه، چې په دې کې ارکان د تشبیه نه صرف مشبه به مذکور وي، لکه لقیت اسدا فی الحمام، یعنی دغلته مراد دی ای رجلا شجاعا فی الحمام. بیا دغه نمبر 1 شو. نمبر 2 استعاره مکنیه، چې په دې کې ارکان د تشبیه نه صرف مشبه مذکور وي، ارکان د تشبیه نه صرف مشبه مذکور وي، مشبه به معذوف د لوازماتو نه یو شی ذکر وي او د دې طرف ته اشاره وکړي شي، دا استعاره مکنیه ده. او نمبر 3 استعاره تخیلیه، چې په دې کې مشبه به د لوازماتو نه یو شی مشبه د پاره ثابت کړي شي، استعاره تخیلیه ده. او نمبر 4 استعاره ترشیحیه، چې مشبه به د ملایم او مناسب مشبه د پاره ثابت کړي شي، دا استعاره ترشیحیه ده. لکه د دې دریوانو مثال بیا په دغه کتاب کې داسې ورکړی شوی ده: اذا المنیة انشبت اسفارها الفیت کل تمیمة لا تنفع. وس په دې کې دغه شاعر دغه منیه یعنی دغه مرګ دغه تشبیه دا ورکی د درندې سره، خو بغیر د تشبیه، بغیر د ذکر کولو د حرف تشبیه نه، نو دا استعاره مکنیه ده یا بالکنایه. بیا دغه 7 دا مشبه به د لوازمات د اسفار د منیې د پاره ثابتوي، دا استعاره تخیلیه ده. او بیا دغه 7 مشبه به د مناسب یعنی انشاب دغه منیې مشبه د پاره ثابتوي، دا استعاره ترشیحیه ده. نو دا د استعاره مطلب ده. خو البته د چرته مخامخ استاذ ته کینه، نو انشاءالله چې یو پیری درته داسې پریکټیکلی وښایي ولیکي درته، بیا به انشاءالله پوهه شي. الله دې عزت